ماته کو فقال یا عمر لا تبول قائما په ولاړ او د سماته مکه بیا فرمای فما بلت قائما بعد یو حدیث شو په دې مسله دویم حدیث وان حذیفه رضی الله تعالی عنه قال اتى النبي صلی الله علیه وسلم سبات قوم فبال قائما حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمای زد الله پیغمبر سره رسول الله مبارک د یو قوم ډیران تراله فبال قائما الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ولاړ او د سماته کو دوه حدیث شو حضرت عمر منک په ولاړ او د سماته مکوا خپل الله پیغمبر په ولاړ او د سماته کو دریم حدیث په وره ان عائشه قالت من حدثكم ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا حضرت عائشه وای کچا دا او چې رسول الله مبارک په ولاړ او د سماته کړه نو خبره به نه مانی ما كان يبول الا قائدا د الله پیغمبر او د سماته و پناستو په ولاړ بنو حضرت عمر ته سوي په ولاړ او د سماته مکوا حضرت حذیفه سوي زبر سره د الله پیغمبر په ولاړ او د سماته کړه او حضرت عائشه وای چې دا غا خبره بنه مانی چې څوک درته دا وای چې رسول الله مبارک په ولاړ او د سماته کړه همیشه به پناستا او د سماته کو درې حدیث دي د درې وړو حدیثو په خپل مابین کې ټکراو دي تطبیق کو د درې وړو حدیثو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک کوم حکم کړي دا قانون دی دا څه دی قانون دی آداب دادی سنت طریقه دا چې پناه سبا او د سماته کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بخپل په ولاړ او د سماته کړي د حضرت حذیفه فرمای نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قانون مخالفت د عذر د وجنه او عذر د وجنه د قانون مخالفت د په شریعت کې جایز ده عذر د وجنه د قانون مخالفت دا په شریعت کې جایز ده قانون دا دی چې کله د رمضان میاشت راشي روزه بنیسي قانون دی کنه او چې کله بیماری بیا قانون دا چې کله د مانځ ټیم چې موز بکې خو چې کله طاقت دی نه وینو بیا ګوره قانون د عذر د وجه نه ختميږي نو دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عذر لاحق شوه د قانون مات کړ الله پیغمبر په خپل په ولاړ او د سماته وک عذر سو په دې تفصیل کې ډېر نظم خو دوه عذرونه ذکر کوم یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اناسته نه شو تکلیف ورته او دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په داسې مقامو ځکه ادا سبات قوم دا د یو قوم ډیران تراله نو خامخا ډیران خو ګندوي نو الله پیغمبر د دې ګندوالي د وجه نه بیا دلته ناصر ځکه رسول الله مبارک په پاکي خو خوانو دا دوه عذرونه ورته لاحق الله پیغمبر په ولاړ او د سماته کړ حضرت عائشه په دریم حدیث کې چې وای تاسو به نه مانی نو څه جواب وکاو د دې حدیث نه دا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها علم دی د رسول الله مبارک د خلوت د زندګۍ هر چې حضرت حذیفه وای هغه د جلوت د زندګۍ د بهار واقعا ذکر کوي د دې بهار په ولاړ او د سماته نه حضرت عائشه خبره نه واغه ته پته نه وا کور کې چرته رسول الله مبارک په ولاړ نه ولیدل نو دیو جن دا د کور د حالاتو زندګي بیانې شي ګوره دا غا خبره بنه مانی چې څوک دا خزه ک مان دلی دا د خپل علم مطابق وای نو د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ علم مطابق په ولاړ او د سماته کړه دي د درې وړو حدیث په مابین کې تطبیق شو کنه یو ځل بیا وره حضرت عمر وای ما ته وی په ولاړه او د سماته نه کوي حضرت حذیفه وای چې مالی دله په ولاړه نری او د سماته کړي حضرت عائشه وای چې چا وی چې په ولاړه او د سماته کړي خبره به نه مانی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیان د قانون کړي دي په خپل دا قانون پرېخه د وجه د عذر نه او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا قول بنا د په خپل علم باندې او دا غي علم محدود د کور د دروازې پوري او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ د حدیث دا د بهر د واقع متعلق دي او د دې واقعي اطلاع حضرت عائشه ته نو رسیدلی الله دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب